अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि टोटल ठीक ठाक हुए। दोस्तों वो तकरीबन 15 वीडियो कड़ी हुए ज़रा दावरी बारा के कोशिश दा हो कि कुछ वीडियो वक्त से ज़रा दावरी बारा के तुसे पिराजन का फ्लूशी नन वीडियो के ज़रा कि मैं तुस्ता में वीडियो कड़ी दी दा वन डे वीडियो पे बा वीडियो के दत्ता का उमा गाट गाट टीम शामिल दी दत्ता पिराज ज़रा दावरा हो तुस्ता कोशिश का उमा चे ननो पिरा पे बा वीडियो के तुस्ता बयान तुम्हारा اول دا چې زړه اټیک چې یی تشتا زړه اټیک دا وی چې کله زړه چار پریږدي نو زړه پیرا جسم ته وینا سپلای کوي جسم ته چې کله وینا نه ملويږي نو جسم چار پریږدي اوس د زړه چې کومه دی ولې کار پریږدي دې وجه دا ده چې زړه چې کومه دی خپل تاسو ته ویلي وي یو د وخت یو سپیشلایز قسم دی نه جوړ شوی دی نو دې کار کولای پر دې خپل وینا پکار دی نو زړه ته چې کومه رګونه وینه راوړي هغه رګونه بند شي نو دې وجه نه زړه ته وینه نه ملويږي او زړه کار پرېږدي اوس دغه رګونه ولې بند شي رګونه چې کومه دی اکثر د موږ کولسټرول ورته وایي فیټي فلیکس ورته وایي دغه د چربي والا د غوړوالي والا یو جمکټه جوړه شي نو هغه رګ بند کړي نو هغه رګ یو رګ باندې شي دوه باندې شي نو دې وجه نه چې کومه دی زړه ته وینه بند شي او زړه چې کومه دی کار پرې کولی شي اوس د رګ بندولې وجه څه دی یا د هارت اټیک زړه دورې وجه څه دی څلور پنځه غټه وجه دی یو وجه دغه ده چې عمر له سره په 45 سال یا 50 سال نه زیات وي څومره عمر زیاتېږي دومره زیات چانس وي د زړه دورې والا خو په ځوانان کې هم کېږي 20 25 30 سال کې هم کېږي دا خبره یې رسېږي بله دا ده چې فیملی هسټري تاسو خاندان کې مور پلار ته یا چاته هارت اټیک شوی وي نو تاسو ته چانس زیات دی درم نمبر دا ده چې تاسو غټوالی دی څومره سړی غټ وي وزن یې زیات وي کولسټرول یې زیات وي نو دومره چې کومه دی چانس زیات وي څلورم نمبر دی سموکینګ سیګرټ دا مې یو وجه ده بل چې کومه دی شوګر او بلډ پریشر شوګر بلډ پریشر چاته وي هغه چانس زیات وي نوره چې کومه دی داسې وړوکې وجې هغه دي پاکې پریشاني ده چې کومه ده تاسو ټینشن اخرجات یا دا نور چې کومه دی شراب شول دغه نور کوکین وغیره شول دغه ډرګ وغیره شول دې وجې نه هم کېدی شي په دې نه پته ده چې څو قسمونه دي زړه اټیک چې کومه دي څلور غټ قسمونه دي لکه یو مخامخ سایډ دی د زړه یو شاته والا سایډ دی یو لاندې سایډ دی یو څنګ والا ده که مخامخ سایډ والا رګونه بند شي نو دا ته وایي د مخامخ سایډ والا هارت اټیک دغه رنګ چې کوم سایډ بند شي نو هغه نوم پرې کېږدو د مخامخ سایډ والا چې کوم رګ به هغه د هارت اټیک دا لږ سخت دی دا نور لږ داسې عمومي شانتې وي ځکه چې د مخامخ والا رګونه او د حصه دا زیاته غټه ده او د لاندې نور چې کوم دي دا وړوکي دي اوس دې علامات څه دي زړه علامات هغه دي غټ غټ علامات چې یو خو اچانک به تاسو ته د ګس طرف ته سینې کې د سخت درد راشي او دا درد داسې وي چې ډېر هیوي مطلب دروند وي لکه تاسو بله بره څوک ناست دی او دا درد اکثر د لاس ته راځي ګس لاس ته راځي او دا مټ ته راځي مګنډي ته یا جبړې ته راځي بل دې سره سره دا هم کېدای شي سړي ته وټۍ ورځي او زړه یې کچه کېږي او ساه بندېږي ساه لنډېږي دا یو غټ هغه دی او چکر هم ورتلی شي چکر او بل ستړی کېږي ډېر زیات او کله کله دا درد داسې وي چې معمولي وي کله ډېر زیات وي دغه کله کله داسې وي لکه معدې درد دلته یي معدې باندې درد وي او دلته جلن هم کېدی شي نو سړی وایي دغه معدې درد دی او که ډېر سخت هارت اټیک وي پاکې درد زیات وي د علامات زیات وي که وړوکي وي نو پاکې علامات کم وي دا هم کېدی شي چې تاسو ته صرف یو علامات وي یا دوه وي یا درې وي نو بله دا ده چې دا شول علامات نه بعد چې کومه دی اوس علاج څه دی تاسو څنګه چې دا علامات وشي کوشش دا کوئ ډایرکټ امبولانس ته فون کوئ مریض به په ټول نظر هسپتال ته رسوي ځکه چې هارت اټیک کې په ټول ضروري شی چې کومه دی هغه ټایم دی نو بل خبره دا ده چې تاسو په کور کې چې کله تاسو ته هارت اټیک وشي تاسو څه کولی شئ تاسو درې قسمه ګولۍ ورکولی شئ دغه یو قسم ګولۍ ده ګوره دا اسپرین ګولۍ ده کوم کلي کې ورته وایي ډسپرین عام ګولۍ چې کوم سر درد پر استعمالوي دا به یو ګولۍ ورکړي 300 mg د بله ګولۍ ده ګوره انجیسټ دا 0.5 mg ده دا د درد پره ده دا په ژبه لاندې ورکړي یو ګولۍ په 5 نه بعد 10 منټ نه بعد دوباره بله هم ګولۍ ورکولی شي که درد کېږي نه د بله ګولۍ ده دا وکسه پلیوکس د پلیوکس چې کومه دي دا هم وینه نرمولې پره ده او د اسپرین دا هم وینه نرمولې پره ګولۍ ده چې کومه هغه جوړه شوې ده جمکټه هغه کولولو کې رګونه کې امداد کوي دغه چې کومه ګولۍ دا هم څلور ګولۍ ورکړي دا 75 mg کې راځي څلور ګولۍ به ورکړي دا تاسو په کور کې ورکولی شي دې نه سړي بچ کولو ور چانس زیات شي او کوشش دا کوئ چې په ټول کور کې کم څه کم دغه ګولۍ تاسو سره وي که تاسو کور کې چاته کېږي یا تاسو خپل کېږي نو دا ګولۍ تاسو خوړی شئ
پانا بعضو تاسو کا 2 غنټې نه زیات ټیم لګي یا 1 غنټه نه زیات ټیم لګي هسپتال ته تکي او تاسو ته نږدې چې ته بي بي اس ډاکټر وي یا هسپتال وي پاکي یو ډریپ لګي نو ډریپ چې کومه تاسو لګول شي او تاسو په غاړه سيټي کې ویل کپ شاو کې اسلام آباد کې کوشش کوي ډایرکټ په نیمه غنټه کې 1 غنټه کې غاړه هسپتال ته ځان ورسوي او بل دا چې تاسو هارت اٹیک وشي تاسو علاج وشي کور ته راشي نو پانا بعد کومه کارونه پکار دي هغه ټول ایم کار دا غدي آرام دی تاسو په ډاکټر چې څوره آرام ولي هغه آرام وکوي څو پر تاسو د ډاکټر دا نه ویلي چې تاسو دوباره کار ته تللی شي افیس ته تللی شي هغه پر تاسو نه ځئ نو خبره دا ده چې میډیسن تاسو ته تقریبا 4-5 قسمه دوايي به ډاکټر درکوي دوا بلډ پریشر ګولۍ وي او دوا د کومه وینه نرموي دا ګولۍ به وي نو کوشش کوي چې دا ګولۍ تاسو ریګولرلی اخلئ ډاکټر مشورې نه بغیر بالکل دوايي مه پرېږدئ موږ اکثر کسان دا غلطي وکړي چې خپله مرضي سره دوايي خوري او پرېږدي بله خبره دا ده چې ډاکټر به تاسو ته وایي چې یو میاشت نه بعد یا 3 میاشت نه بعد دوباره راشه نو په زړه اټیک نه بعد دوباره ډاکټر ته تګ ډېر زیات ضروري دی ځکه چې تاسو زړه به کمزوری شي نو هغه دوباره ټسټونه وغیره ډېر زیات ضروري دي په کال کې کم سے کم یو ځل خو خامخا ډاکټر ته ورځئ بله خبره دا ده چې لکه تاسو ته یو ځل هارت اټیک وشي نو په 20% کسانو یا 15 کسان کې یو کس ته داسې کېږي چې په 5 سال کې دوباره هارت اټیک چانس زیات وي دې وجه نه چې تاسو ته یو ځل هارت اټیک وشي نو تاسو کوم ریسک فیکټر دی د کوم وجه نه هارت اټیک کېږي شیان اوس تاسو کوموي مثال کے طور پر که تاسو سیګریټس کې په هارت اټیک نه بعد سیګریټ بالکل پرېږدئ که تاسو غټ وي غټوالی به کموي وزن به کموي او بل دا دی چې غدي شوګر درته وي شوګر به کنټرول کوي که بلډ پریشر وي بلډ پریشر به کنټرول کوي او ایکسرسایز ټول امپارټنټ ایکسرسایز به کوي نیمه غنټه 45 منټ یو غنټه مو تیز تیز واک به کوي او لږ خوراک کې چینجز راولي خوراک کې زیات غوړ شیان چې کومې چربي دي غټه غوښه شوه او دا شیان کم کې فروټس چې کوم میوه شوه سبزي شوله او بیلنس خوراک شو دا شیان زیات کې او بله خبره دا ده چې مطلب مینلی تاسو کومه دی ایکسرسایز او دا خوراک او دا نور کومه شیان درته وشول دا به کموي او بل دا ده چې کوشش دا وکړئ چې دا زړه اټیک کې ما تاسو بار بار دا وویله چې کله کله داسې وشي چې دا ډاکټر نه هم غلطي کېږي داسې کېږي چې تاسو ډاکټر کېدای شي دا ووایي چې دا معدې درد دی خو معدې درد هم ما تاسو ته وویل چې زه نه هارټ اټیک کې معمولي شانتې چې کوم د لاندې سایډ والا ول بند شي یا د شاته والا بند شي باقي ډېر معمولي غوي درد وي درد کله ځي کله راځي یا کېدای شي تاسو ته صرف داسې وي چې تاسو ستړي کېږئ زیات چې د معدې باندې درد وي نو ډاکټر ووایي چې دا د هارټ اټیک نه دی دا عام معدې بیماري ده تاسو په ګولۍ درکړي تاسو کور ته ولګي نو کوشش دا کوئ چې چېرته مو سینې کې درد وي که تاسو 45 سال عمر زیات وي یا شوګر وي یا بلډ پریشر وي ای سی جي خامخا کوئ که ډاکټر یې نه درته کوي پرایویټ یې کوئ او سی جي کوئ نو هغه د رسک به بالکل نه اخلئ ځکه ما تاسو ته وویله چې ځینې ځینې هارټ اټیک به 3 ورځې هم اخلي او ځینې زیات هم وي په 1 منټ 5 منټ کې هم راتلی شي نو دې وجه نه بار بار تاسو ته وایم چې هغه کوئ ای سی جي کوئ ډاکټر ته ورځئ او که یو ځل ای سی جي کې په اندر شي هارټ اټیک یو غنټه نه بعد بیا دوباره ای سی جي ده که پاکې نه وي نو زړه خپل ټسټونه دي یو کارډیک انزایم ورته وایي یو ټیسټ دی وینې عام کولی شي نو امید ده چې تاسو اوس د 6-7 ویډیو نه بعد په زړه دورې باندې پوره پوه شوي وئ او بل ویډیو کې انشاءالله اوس تاسو ته د هغه باره کې وایم هیپاټایټس چې کوم هیپاټایټس بي سی دی دا ډېر زیات دی او دې چې کوم کازز دي د وجه دا هغه باره کې انشاءالله ډسکشن کوو صحیح شو ډېر مهرباني